السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه ورونه دوستانو، تاسو ښه خیریت دی؟ تاسو صحت او عافیت د الله تعالی نه نیک او خیر سره غواړم. نن زه چونکې تاسو ته آنلاین راغلم، د دې څه وجوهات دي، څه خبره تاسو سره کول غواړم. تر اوسه پورې زه چېرته په خپل په دې چینل باندې یعنې ټویټر ټي وي باندې زه کله چېرته ما ویډیو نه ده جوړه کړې، نه هم زه مخې ته پکې راغلی یم. خو چونکې زموږ څه داسې خبرې اترې څه کارونه داسې وي چې هغه هم تاسو سره شیر کول غواړي، نو ترانو نه علاوه زموږ هم څه نور چینلې هم شته، څه اکټیویټیز دي، په هغې کې هم موږ وایو چې تاسو حصه واخلئ. نو ټول نه اول خو زه تاسو ته لاندې په دې ویډیو کې یو لینک شیر کوم. دا زموږ د تنظیم یو لینک دی، چونکې موږ تنظیم دپاره لګیا یو کار وکړو، ما سره دوه درې ملګري پکې نور هم شته، خو زیاته ذمه داري په ما باندې ده، نو زه لګیا یم دې دپاره کار کوم. نو زه تاسو د تنظیم دپاره رابلم. ټولو نه اول خو زه تاسو ته درخواست کوم چې زموږ دا تنظیم چې کوم چینل دی دا سبسکرایب کړئ، کوم چې تاسو ته لینک درکړی شوی دی لاندې په ډسکرپشن کې، او د دې ویډیوګانو هم وقتاً فوقتاً ګورئ، د دې غرض دپاره چې د واچ ټایم پوره شي، سبسکرایب یې پوره شي، او دا تنظیم دپاره دا چینل وقف دی، زموږ چې څومره خدمت دی پکې دا هم ورته ټول وقف دی. نو چې د دې تنظیم څه ارننګ شروع شي او څه مونیټایز یې وشي، چې بیا موږ د دې په ذریعه باندې د دې د فنډ استعمالو د تنظیم لپاره به انشاءالله استعمالیږي. د دې چې څومره هم لوازمات دی او د تنظیم لپاره انشاءالله وي، د دې غرض دپاره ستاسو زما مرسته پکار ده. دا تنظیم څه دپاره دی، زه تاسو په دې خبره باندې ورسوم. دا تنظیم دې دپاره دی چې موږ د څومره هم زموږ معاشره ده، په معاشره کې څومره طبقات دي، بیا خاص کر زموږ په روزګار کې څومره طبقات دي، مختلف روزګارونه دي، مختلف د خلکو طور طریقې دي، د هر یو روزګار کې موږ د محمد صلی الله علیه وسلم اصول هغې کې اچول غواړو. موږ وایو چې هر یو معاشره، یعنې هر یو چې کوم د هر کلي معاشره د کوم ځای کې دی، څوک د چا څنګه روزګار دی چې هغه ټول محمدي جوړ شي. بس زموږ مین مقصد د دې تنظیم دا دی چې زموږ هر یو کار محمدي شي، یعنې که زموږ روزګار دی محمدي شي، که زموږ کاروبار دی محمدي شي، که موږ چېرې د خپل ځان سوچ وکړو، زموږ خپل عادت او اطوار سوچ وکړو، دا ټول دی محمدي شي. دا به د علماو په مشاورت سره، د هغې د کمیټې سره، د هغې به چې کوم دی که نه موږ مخکې مزل کوو، خاص کر دیوبند علما، او دې کې دا نه تفرقه ده، نه، د هر یو طبقې انشاءالله زموږ سره به علما وي، د علما کمیټې به وي، هغې په هدایاتو په روشني کې به موږ د زندګۍ مختلف چې کوم شعبې دي په دې باندې به کار کوو، او د دې به موږ کوشش کوو چې دا موږ محمدي جوړې کړو. زموږ روزګار که خیال وکړئ بازار کې دا محمدي دومره نه دی، لکه موږ جومات کې مونځ هم کوو، موږ روژې هم نیسو، زکاتونه هم ورکوو، خو موږ دې طرف ته پام نه دی چې موږ روزګار آیا دا محمدي دی که نه دی، زما روزګار صحیح دی که نه دی، صحیح د اسلامي په اصولو د شریعت په اصولو روان دی که نه دی. دغه شانته دې کې ورسره موږ په تعلیم شعبه باندې هم کار دی چې څنګه د موږ پرایویټ سکولز دي، اول موږ به پرایویټ سیکټر باندې مکمل هغې باندې خواري کوو، زموږ د سرکاري سره فی الحال کار نشته دی، دا وروستو خبرې دي. نو موږ دا ګورو چې یاره پرایویټ سکول چې کوم زموږ په علاقه کې چلېږي، زموږ خلکو سره چلېږي، دا تعلیم ورکوي، صحیح تعلیم ورکوي، او دا تعلیم خو آیا زموږ مغربي تهذیب ته فروغ خو نه ورکوي، بلکې موږ کوشش به دا وي چې زموږ چې کوم دی که نه دې ته هم موږ دعوت ورکړو چې موږ دا محمدي سټنډرډ ته راشي. دغه شانته که کاروبار کوونکی دی، هغه کاروبار آیا صحیح طریقې سره کوي، کوشش وکړو چې هغې ته دعوت ورکړو، بار بار تاکید به موږ کوو. زموږ اصل چې کوم دا محنت دی دا بار بار تاکید سره دی، خاص کر د تبلیغ په ذریعه باندې دا زموږ لکه څنګه به تبلیغ والا کار کوي، د هغې په شان زموږ چې کوم دی که نه مختلف ګشتونه، د ملاقاتونو په ذریعه د خلکو د تاکید ورکول، او د دې چې کوم دی که نه دې ته راضي کول چې زموږ سره دوی په دې تنظیم کې جوړاو شي، او د خپل دې سره سره چې کوم دی موږ به په پروفیشنالیزم باندې هم کار دی، په هغې باندې به انشاءالله کار کوو چې ځوانان زموږ چې کوم تعلیم حاصل کړي دي چې کوم دی په اوریجنل لایف ته، پروفیشنل لایف ته وباسو، د هغې چې کوم دی مختلف خلکو سره پریکټس پکې وشي، یعنې د هر یو سیکټر باندې زموږ انشاءالله نظر به وي، په هر یو طبقه باندې زموږ نظر دی چې موږ میکزیمم فایده وباسو. دا ټول به موږ انشاءالله څه مضبوط سره کوو، په مشاورت سره به انشاءالله کېږي، او د ملګرو په ملاتړ سره به کېږي. د مختلف علاقو چې کوم دی که نه ګروهونه جوړ شي، او بیا په هغې کې د پروفیشنالیزم والا چې کوم د خپل ګروهونه جوړ شي، بیا د سټوډنټان د پروفیشنل چې کوم په زندګۍ کې لګیا دي په مختلف شعبو کې، هغې
خپل خدمات سره انجام کوي او هغه مرتبو ته رسېدلي دي د هغې سره بیا شاګردان ټچ کول چې د هغې نه پروفیشنل جوړ کړي دې سره چې کوم دی که نه یو قسم ته یو ماحول پیدا کول دي چې زموږ سټوډنټان چې هغه صرف د کتاب د کتاب ویونکي وي هغه د پریکټیکل لایف سره د هغې ژوند نه وي تړلی هغې صرف بس کتاب وایي پکې بي اس سی وکړي او ام ام اس سی هم وکړي خو هغې چې کله د پریکټیکل لایف ته ورمخکې کېږي هغې ته بیا هېڅ پته نه لګېږي چې زما د ایجوکیشن زما څنګه په کار راځي څنګه به زه دا پریکټیکل لایف کې زه د کار اخلم نو موږ وایو چې دی چې کوم دی څنګه لسم پاس کوي یو لسم کې کوم فیلډ کې جویننګ کوي چې د هغې پروفیشنل خلکو سره چې کوم دی د دې ملاقاتونه کېږي د هغې سیمینارز کېږي او هغې چې کوم دی که نه ګایډنس ورکوي نو دا هم پکې یو شعبه ده دغه شانته فاینانس یو ډپارټمنټ پکې خپل یو شعبه ده چې هغه به خلکو سره چې کوم دی مدد ورکوي خو دا وروستو خبرې دي فلحال موږ چې کوم دی که نه د کاروبار شروع کوو چې موږ د اول کاروباري طبقه چې کوم دکانداران دي کوم تجارت کوونکي دي دا تجارت پیشه خلک دي د دې چې کوم دی که اول کاروبار محمدي شي دې ته باقاعده موږ چې کوم دی که نه یو لیبل ورکوو د دې به چې کوم دی په کوم د دې د دکان بورډ دی په هغې باندې باقاعده ورته لیبل لګو خلکو ته به د هغې مشورتیا کوو چې دا محمد سټنډرډ والا دکان دی دې کې انشاءالله دوکه نشته دې کې فراډ نشته د دې قیمتونه په ځای باندې دي د دې چې کوم دی که نه ذخیره اندوزي نشته دې ګران فروشي نه کوي دا شان د دې دروغ نه وایي افاحت چې کوم دی که نه په دې باندې قایل دي دغه شانته دي د آخرت د سوچ و فکر د دنیا دومره ګټه نه چې دې ناجایزه ګټه پکې کوي بلکې د دې سره د آخرت سوچ و فکر دی دغه شانته منی بیا ګارنټیز مختلف قسمه پالیسیز چې کوم دی که نه مختلف دا استعمالیږي هغې کې نو په دې طریقه باندې د تجارت پیشه کم چې خلک دي دې ته چې کوم دی موږ په دې طریقه باندې به موږ سهولت ورکوو دې سره به چې کوم دی موږ خپل ملګري کوم ممبران دي د هغې ته به هم تاکید کوو چې تاسو د دکاندارانو نه خرید و فروخت کوئ نو معاشره کې انشاءالله یو بهترین امیج به پیدا شي د هغې دکاندارانو او دې سره به انشاءالله په مزه خلکو کې پیشرفت هم راشي او محمدي معاشرې ته به زموږ ته ډېر اسانتیا جوړه شي نو دا یو تنظیم دی دې باره کې په همدې طریقه باندې موږ ملګیان مزل به کوو سره په مزل به په مزه کېږي نو زه ستاسو دغه درخواست اوس فلحال کوم چې زمونږ چینل سبسکرایب کړئ زمونږ ویډیوګانې وګورئ ځان هم پرې پوه کړئ خپل ملګرو ته هم دا میسیج ورسوئ او زمونږ دا فلحال چې کوم سټیج دی لا فلحال موږ چې کوم دی عملي میدان ته نه ورغورځار شوي موږ سلولي خپل تنظیم سازي کوو نو دې کې زمونږ مشورتیا هم ده په هغې کې ایډورټایز هم دی زمونږ دې ټولو خبرو ته چې موږ په مزه را جوړېږو دې کې به وخت ولګي خو په مزه موږ د دې چینل په تور باندې او د فیسبوک په پیجز په تور باندې موږ لګیا یې خپل ځان اول ډیولپ کوو او خپل ملګري را جوړوو انشاءالله امید لرم چې زما ستاسو دا خبرې به په سمج کې راغلې وي او زه ستاسو نه د ملاتړ توقع لرم او انشاءالله په دې کې به سره موږ په خپله کې تړلي اوسو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته